ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته موږ خیبر سهار کې سوري خیبر سهار نه سهار په خیر کې په خیر راغلی. السلام علیکم ټولو کتونکو ته تازه سهار آغاز شوی دی. خو خیر دی پریشه به اوس بیا وایي چې یاره تا زمانه خبره واخیسته. آیم سوري فور دیټ. خو خیر څه مسله نشته. دا کومه خبره ختمه شوې نه لږ پکې سټارټ شي. خیر نه زه خیر دی یار پلیز تاسو خپله خبره وکړئ زه به بیا د هغې نه بعد شروع کوم. نه جي ګرانو کتونکو دې وخت سټوډیو چې زه یوازې نه یم ما سره ماکو هوست فقط یوسفزۍ هم موجود ده او ورسره موږ سره نیوز کاسټر موږ جوال تحسین هم موجود ده او دې نه تاسو پته ده چې ظاهري خبره ده موږ سره یو ګیسټ هم وي همیشه په شان او نن موږ سره ما فیورټ ګیسټ چې کوم دی موږ خیبر نیوز او بیورو چیف صاحب حنیف الرحمن صاحب دې په سټوډیو کې موجود دي. راځئ چې هغو ته هرکلی ووایو ګډ مارننګ ورته ووایو او ورسره د هغو ښایسته خبرې هم تاسو سره شریک کړو. السلام علیکم سر جي هرکلی درته وایو ګډ مارننګ سر جي. راغلی وایم زه سایډ ته ناست یم خو ما چې زه حنیف صاحب ته بخیر راغلی وایم. حنیف صاحب زمونږ ګیسټ نه هوست او ګیسټ دواړه دی که نه. خوشګوار سرپرایز ملاو شو کله چې راغلم ما ته چونکې پته نه وه چې نن تاسو ناست یئ نو که موږ خو همیشه انجوای کوو هر پروګرام نن چې تاسو ناست نو زه ډېر خوشحاله سکیجول څه لږ غوندې چینجز پکې راغلي شفلینګ شوی و که نه نو هغې په وجه باندې لکه دغه شانته بېګا ما ته هم بیا پریشه اصل کې دا دلته څومره زموږ ملګري دي لکه مدثر ناست وي پروین وي ماجبین میډم ناست وي نعیم صاحب ناست وي نور ناست وي موږ دومره یوز ټو شوي یو د ټولو سره چې موږ دا ټول د خیبر سهار یا د سهار په خیر چې کوم زموږ پروګرام دی دې یوه لازمي برخه ګڼو. نه بالکل او صحیح خبره کوئ چې مطلب ما دې نه مخکې پروین سره یو 2 پیرې پروګرام وکړو نو هغې ته ما ورته دې نه مخکې معلوم کړو خو لکه داسې و چې موږ لکه ریګولر خبرونه هم کړي یو ځای ایګزیکټلي هغه مزاج بالکل ذهن ملاوي دي. ټول اصل کې موږ په خپل کورونو کې ټایم لږ او د یو بل سره ټایم ډېر تېرو که نه. بالکل صحیح خبره ده. زموږ هغه د یو بل چې کوم هغه ذهن باندې پوه یو زما په خیال زموږ هغه فیملیز باره په موږ دومره نه یو پوه څومره چې موږ زموږ حافظ خلک څونه پوهېږي دلته خو موږ صرف خوب لځو موسټلی چې کوم د موږ وال میل سټاف هم دا خبره کوي چې کور ته جو ښځه راته وایي تاسو خو دا کور چې کوم د هوټل د خوب ته ځو سبا ناشته کوو بیا داسې ده. اینی هاو ګرانو کتونکو موږ نننی چې کوم ټاپک ته ایجوکیشن حوالې سره او بل چې کوم د ټیکنیکل سکلز حوالې سره چې ایجوکیشن خو ماشاءالله پاکستان چې د کرونا له وجې خیر ډېر زیات افیکټ سلی ده او ډېرې مطلب نه صرف کرونا له وجې ایجوکیشن بلکې نورې هم ټولې ادارې نور هم چې کوم دي فاینانشل چې کوم اکنامک ایشوز پوره دنیا فیس کړي دي خو ایجوکیشن حوالې سره که خبرو وکړو نو هر کال ته حنیف صاحب دې سره اګري کوي ما سره هر کال ته تقریبا ډېر زیات سټوډنټس چې تعلیم کمپلیټ کړي خو ایجوکیشن نه پس هغو ته جاب نه ملاو کېږي. نو موږ سټارټ کې هم دا خبره کوله چې هر ادارې ته پکار ده هر سکول چې هر کالج یونیورسټي چې پکار ده چې ماشومان سپیشلی یونیورسټیز خبره به بالکل بیکاز هغه چې کوم دغه اخري سټیج وي هغوی چې پکار چې هغو ته چې سکلز ورکړي چې هغه ډیګرۍ ګرځوي نوکري پسې خوا دېخوا 5-6 کاله خو داسې لګي بیا به ته انټرن یې بیا به ته ټرین یې هغې نه پس بیا تاسې موږ اخلو بیا پروبیشن پیریډ به وي بیا به تاسو کار سټارټ کوو هغه سیلري به څه نه وي سر جي خو انسان داسې خوار سي که نه چې دومره ایجوکیشن او دومره پیسې تاسو لګولي دي یو تقریبا 16 ایرز تاسو چې کوم یو سټرګل کړی ده هغه انسان وایي چې دغه ډیګرۍ موږ ته څه فایده نشته نو پکار ده یو سکل ورکړو زه چې دې معنی به تاسو موږ ګرانو کتونکو سره خپل خیالاتو اظهار وکړو. ګوره پریش یو خو ډېر انتهایي اهم او حساسه موضوع ده دا د نسلونو د مستقبل په حواله باندې تعلیم ویل کېږي چې دا ضروري شیز دی خو دا بدقسمتۍ نه په پاکستان کې تاسو وګورئ که نه مونږ د کلرکانو د فیکټریانو چې دی که نه یو بندوبست کړی دی په تعلیمي ادارو کې کلرکان جوړو کلرکان څه دي صرف چې لیکل زده کړي او پړاوال زده کړي لوستل زده کړي بس لکه ګوره چې کله په یو سوسایټي کې د تعلیم مقصد دای چې یاره میں اس لیے پڑھوں گا تاکہ مجھے نوکری صحیح ملے چې نوکر جوړېدو دپاره ستا ذهن ستا هغه تمام تر صلاحیتونه په دې صرف کېږي چې ته یو بهترین نوکر جوړ شي او ته پیسې وګټې یار اچھی سیلري ملېږي نو بیا هم دغه کېږي داسې چې روان دي د هغې بیا دا رزلټ وي چې نه ته صحیح نوکر جوړ شي او بیا نه صحیح لیډر جوړ شي او نه صحیح بس جوړ شي زمونږ ګوره مخکې به وکړو تعلیم او تربیت اوس تعلیم شته تعلیم هم داسې دی چې لکه هغه د نشت برابر دی لکه هغه کوالټي تعلیم خو نشته که نه تربیت خو تصور نشته تربیت بالکل ختم شو نه په کور کې شته نه په جومات کې شته نه په مدرسه کې شته نه په یونیورسټۍ کې شته بیکاز ما دا تعلیم کمپلیټوله که نه یونیورسټي لیول نه
نو تاسو تعلیم خبرو چې تعلیم اوس څه قسم ده اوس فیورټیزم ده پالیټکس ده هر چېرته اوس که یو ټیچر ته به ورځې که نه سلام دعا به ورته کوې السلام علیکم آفس ته پنځه چکرې ورلګې نو نمبر یې به درکړي ادروایز ته پوره شپه تیاری وکړه ته ځوایې چې پوره کال تیاری وکړه خو چې سلام نه ورته کوې بڑا ایټیټیوډ ہے اس میں بھائی دا والا دغه هم یو څیز دی خو دا تعلیم داخلي ظلم دا دی چې دغه استاد هم تربیت نه شوی کنه مین استاد هم تربیت نه شوی حنیف صاحب یو خبره بله ده چې مونږه لکه مونږ ته دا پته هم نشته دا د ما یو آرټیکل کولاو کړو دې حوالې سره لکه د ټیکنیکل ایجوکیشن کې مغوي وایي چې زمونږ ته دا پته نشته چې مونږ ته کم ټیکنیکل سکل خلک پکار دی دا یو ډېره غټه ایشو ده که نه او دغه شانتې مونږ لکه یو بس یونیورسټیانې د هر یو یونیورسټي څلور شپږ قسمه یا لس قسمه ډیګرۍ افر کوي زه م ورځم داخله اخلم پریش یم تاسو م ورځئ تحسین م ورځي داخله اخلو بس 2 کاله بعد ډیګري والو بیا مونږ وایو یاره مونږ ته جواب ولې نه زمانه کې په پاکستان کې د ایم بی اے یو کریز و جی بالکل ایم بی اے کول هغې وجې څه وه وجه دا وه چې یاره یو دوه ایم بی اګانو والا چې دی چې ته په ښه جواب باندې ولګېدل ایگزیکټلی ګوره په دنیا په مختلف ملکونو کې چې کله هغه یو ډیګري جاري کوي که نه هغه مارکیټ ته ګوري کچري په مارکیټ کې سکوپ ګوري که په سکوپ په مارکیټ کې د لسو کسانو ځای وي نو هغه اتو کسانو دپاره اډمیشن ضرورت مطابق د ضرورت مطابق هغوی اډمیشن ورکوي د ضرورت مطابق هغوی بیا چې دی هغه پاس کوي خلک ایگزیکټلی پاکستان کې په هر خبره هر نوکرانه پیژنه یونیورسټي او د یونیورسټي څه دي کاروبار په پاکستان کې په ټول کې بهترین کاروبار څه دی زیاتې پرایویټ سکولونه څومره غټ کاروبار بالکل کې بهترین کاروبار د سکول او دغه هاسپټل پرایویټ پرایویټ سکول او دا دوه شیزونه چې دي که نه مزې کوه مزې نه په ټیکس شته نه نور څه شته نه نور څه شته او بس هر یو سړي دا خواهش چې زما بچي ښه تربیت وکړي ښه تعلیم ورته میلاو شي دا هر چا دا خواهش چې د ما مریض ته ښه علاج میلاو شي نو په دې کې خلک پیسې ملکي خلک قرضونه کوي خلک خپل کورونه خرڅوي خو په دې صرف کوي خو دا چې کم چې د مالکان دي دا کم چې د خلک دي هغوی څومره غټ علمیه ده چې هغه دې شیزونه فایده اوچتوي د هغې وجه دا ده د خلکو ته دا کھلی چوټ ولې میلاو شو ستا په پاکستان کې چې دی زموږ په ملک کې په دې باندې څه چیک اینډ بیلنس نشته د چا چې څه په زړه کې راضي کوي په نورو ملکونو کې باقاعده یو نظام موجود دی تصور څوک نشي کولی چې د خپلې مرضۍ مطابق اداره کولاو کې تر څو چې هغه اداره د حکومت منظور نه وي او یا رجسټرډ نه وي او یا حکومت ورته ویلی نه چې به ضرورت دی حنیف صاحب لکه ریګولیټرز دلته موجود دي هایر ایجوکیشن کمیشن مونږ سره شته د هغې نه بعد د پرایویټ سکولونو د دې ټولو ریګولیټر شته خو هغوی هم په خپلو کې میلاو دي لکه هغې کې کم خلک ناست دي د هغې خپله هغه کاروبار دی هغه خلک اختیارمن هم دي نو هغوی به څنګه داسې پالیسي زما او ستاسو دپاره یا زما او ستاسو د وړو دپاره جوړي چې هغه بهتر وي هغوی خو به هغه جوړي چې کومه د هغوی دپاره بهتر د غټه علمیه دا ده زما همدغه مسله ده که نه ځکه خو روان دي پیسې ښه دبا کې ګټي سر جی ایون کې ماشومانو لپاره کتابونه هم به سکول نه کوو یونیفارم هم سکول نه اوس خو چې دا کرونا راغله نو ماسک او سینیټایزر به سکول نه کوو هر څه به موږ په خپل استعمالوو کله وایي یلو ډے ده کله وایي ریډ ډے ده کله وایي پینک ډے ده جی 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 مطلب ډېر ښکلي تفصیل سره په دې من خبرې وکړم مطلب هر کس خپل د مرضي سکول کولو کې د هغې سټینډرډ نشته دی هغې باندې چیک اینډ بیلنس نشته دی چې ټیم لاړ شي هغه وګوري چې آیا د سکول کې ماشومان شته دی خو دوی د تعلیم معیاري تعلیم ورکړی کېږي که نه بل نصاب چې کوم دی هغه مختلف دی لکه مطلب پرایویټ سکولونو ته وګورئ که نه نو 3-4 قسمه نصاب دی مطلب یو سکول یو شانتې دی د بل شانتې دی د بل شانتې دی په دې باندې به حنیف صاحب خپله تجزیه ځای شریکوي نصاب حوالې سره یو شانتې دی خان صاحب خو چې دا یو کوم خوا خو ما ته هم څه امپوسیبل غوندې څه کار ختم کېږي چې کوم کولی شي سر جي دا ډېر خبره تاسو زه کټ کومه ده تاسو هم امپارټنټ ده زه هم چې یو سکل ډې هم پکار وکنه ظالمانه والا اصل شی زما خیال چې هغه وي او کنه چې سکل ډیم تاسو جوړه کو چې ماشومان بیا خپل کور نسل جوړ کی او راشي لکه ټیکنیکلی هغه گایډ کو چې یو بس تاسو سکل ډے یو بداسه دا پینک ډے او ریډ ډے به ډانس مانس دی ضرورت نشته خو یو خو ډېر شیزونه داسې دي چې هغه ستا د کلچر سره مطابقت نه لري ګوره که په یورپ کې په نورو ملکونو کې دا ډانس ډے فنا ډے ډمکان ډے دا کیږي نو یا په هندوستان کې نو هغه د هغوی د کلچر برخه کیدی شي نو نو خبر بالکل صحیح هغه اکټیویټي به ماشومانو باندې کې کوم چې ستا د ماشومانو د کلچر سره مطابقت لري چې هغه پکې هغه ته فایده رسوي اوس شي په کالج یونیورسټۍ کې په سکول کې ماشوم له تربیت بل څه ورکول کېږي په معاشره چې بار ته راوځي
هغه بالکل معاشره هغه نه بالکل مختلف ده کور کې بل څه هغه دغه په کور کې بل شان مختلف دی په جماعت کې بل شان دی په مدرسه کې بل شان په یونیورسيټي کې بل شان اما شوم غریب دومره کنفیوز چې هغه سم نشي سکیټرډ مایند سره هغه چې دی هغه فوکس نشي هغه په هیڅ باندې هم پوه نشي موږ په خپل ماشومان چې دی کنه د ویسټرنایز جوړولو په چکر کې چې دی کنه نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے انګریزي چې ورسره مهندي لګي عزت تاسو ته خبره کوم بیٹي رائس کھا لو سپون اٹھا لو گو آؤٹ لکه مور ته انګریزي نه مرجي خو بیا هم تبعي لګي ورسره نو داغه دا رزلټ راوته کنه چې نه انګلیش زده کړه نه اردو زده کړه نه مور وی کلیواله سرجي خو ورته به رائس کھا لو سپون اٹھا لو واټر پی لو واټر کومه طریقه ده سرجي ده دغه اما شوم مخبل زبې زده کوي انګریزي به زده کوي کسبو چې اردو زده کوي دا دومره د افسوس خبر ده موږ من حیث القوم چې د تنزل ښکار کیږو په دې ګره په خپل ژبه باندې په خپل کلچر باندې په خپل اقدار باندې په خپل دایره کې کومګه په خپل شذور باندې فخر ونه کو کنه ولا چې ورکیږو خبرې شناخت ختم شو عربي چې کوم دغه وست امپلیمنٹ کولو کوشش روان دي مطلب پښتون کې چاینیز لینګویج مختلف سکولونو کې شروع شوه دي انګلیش د مخ کې نه دي اردو هم زمونږه په تعلیم کې شته دي انګلیش خو ډومینیټډ ده په بیا په اوس په کې د عربي د لپاره کوشش روان دي بیا غټ افسوس خبره ده د فیسبوک باندې پوسټ کړو جاوید عباسی کوم هغه کړو بل پیش کړو هغه اول دی پارلیمنټریان عربي زده کی هغه نه بعد دی بیا په تعلیم کې شامل دي زموږ مشران دي کوم عربی د رایش کولو مقصد دی چې دین براشي نو عربی باندې دین ناراضي ګوري دین په عمل باندې راځي په کردار باندې راځي ډېر خرابيان دي په هغه چې د مسلمانانو نه دي بالکل په جبه دا یو جبه د لانګویج دی بس خپل لانګویج خبره چې دکې خو لکه په ځان مسلمان لکه د دې لپاره د کول چیرې زمونږ د په دین د دې په ترو باندې راشي نو دا زه تاسو سره اتفاق کوم چې دی باندې نه پکار دی کالر مونږ سره فوکس کال مونږ سره موجود دی او هم انیب صاحب د ایجوکیشن سیکټر نه دی مونږ سره مهر منور صاحب دی مونږ سره د نمل یونیورسيټي کې فیکلټي ممبر دی پی ایچ ڈی اسکالر دی جی السلام علیکم مہر وعلیکم السلام فخر کیسے ہیں آپ خیریت سے آپ کو سحر پخیر میں پخیر راغلے کہتے ہیں گڈ مارننگ فخر بھائی روز تاسو ڈیرا منانا چے تاسو سازا انوائٹ کرم ڈیرا مہربانی مہر منور صاحب جو ہے ان کو پشتو نہیں آتی لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے پورا انہوں نے کوشش کی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سحر پخیر مہر صاحب ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پریورٹیز جو ہیں وہ بس تعلیم ہے لیکن ہمارے جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کو تو وہ چیز نظر کیوں نہیں آتی کیونکہ آپ فیکلٹی ممبر ہے آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں اور آپ خود پی ایچ ڈی میرے خیال آپ کی کمپلیٹ ہونے والی ہے تو آپ خود بھی ایک قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے پاکستان کے سوسائٹی کی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی پریکٹیکلی فخر بھائی دیکھیں پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اگر میں یہ کہوں تو اور اسٹیٹ میں نہیں ہوگا کہ کرائسس کا شکار ہے کیونکہ تعلیم آپ نے جو بات کی نا تعلیم ہماری پریورٹی کبھی 73 ایئر سے رہی ہی نہیں ہے جو چیز آپ کی پریورٹی ہوتی ہے پھر آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں پھر آپ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا اس کو رزلٹ نظر آتا ہے تو آپ کی تعلیم ہماری کبھی پریورٹی رہی نہیں ہے جو ہے نا انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے امریکہ کی جو پاور ہے فخر وہ اس کے نیوکلیئر ویپن سے نہیں آتی اس کے ایئر کرافٹ کیریئر سے نہیں آتی اس کے لیٹسٹ میزائل سے نہیں آتی امریکہ کی جو طاقت ہے وہ وہاں کے تعلیمی اداروں سے آتی ہے جہاں پہ نئے آئیڈیاز بنتے ہیں انوویشن ہوتی ہے انوینشنز ہوتی ہیں اور وہی ٹیکنالوجی جو ہے نا ملٹری کو ملتی ہے اور امریکہ کو وہ چیزیں سپر پاور بناتے ہیں کیوں کیونکہ وہ اپنی تعلیم پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ہم وہ کام نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں وہ ساری امریکہ کی ہیں ہارورڈ MIT جو ہے برکلے اسٹینفرڈ پریسٹن ان کی ایک یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے ٹوٹل جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے آپ کا جو پچھلے سال کا بجٹ ہے وہ اراؤنڈ 83 بلین ہے 83 بلین جو ہے نا امریکہ کی یونیورسٹیوں کا ایک یونیورسٹی کا اس سے زیادہ ہوتا ہے اچھا مہر ایک چیز بالکل صحیح آپ نے کہا اگر میں کہتا ہوں ہم امریکہ سے اپنا کمپیریزن نہیں کرتے ہم گریٹ برٹن سے نہیں کرتے ہم آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے نہیں کرتے ہم ساؤتھ ایشیا سے اگر کر لیں
साउथ एशिया में मतलब ये हमारे साथ हिंदुस्तान है, हमारे जैसे एक मुल्क है, हमारे जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, कोई अलग किस्म की मतलब वो तो नहीं है ना, तकरीबन सेम किस्म के लोग हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ पे जो मतलब टेक्निकल एजुकेशन जब हम उनकी देखते हैं, उनके आईटी सेक्टर को जब हम देखते हैं तो 195 अरब डॉलर की उनकी वर्थ है उस मार्केट की सिर्फ। और वो जिसने उस मार्केट को कड़ा किया है उसका ताल्लुक पेशावर से था, पेशावर से वो बंदा गया और वहाँ पे उस पूरी इंडस्ट्री को कड़ा किया। हम ये क्यों नहीं कर सके? टेक्निकल एजुकेशन की तरफ हम नहीं आ सके। हम मिसालें तो देते हैं, सिंगापुर की मिसालें देते हैं कि एक बहुत छोटा सा मुल्क है, 542 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। क्या है उनके पास इसके अलावा कि मतलब वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजीज के बलबूते पर सारा कुछ कर रहा है। लेकिन हम इतना बड़ा 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम नहीं कर सके ये चीज़। हिंदुस्तान से कुछ सीख ले, बांग्लादेश से कुछ सीख ले, जो हमसे 1971 में अलग होके बना है एक नया मुल्क। जी फखर, बिल्कुल उनसे हमारा कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि तालीम की अहमियत के अगर दुनिया में सुपर पावर वही कौमें हैं जो तालीम को इम्पोर्टेंस देती हैं। जहां तक ये साउथ एशिया की बात है तो इवन साउथ एशिया में भी हमारा जो बजट है तालीम का, जो जीडीपी जो परसेंटेज है जीडीपी का, वो 2.3% है। तो साउथ एशिया में भी वन ऑफ द लोएस्ट है पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल फखर भाई उस पर तवज्जो नहीं देते, उसकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझते कि आजकल जो दुनिया है नॉलेज इकोनॉमी का जमाना है। नॉलेज इकोनॉमी यानी कि आप जब तालीम पे खर्च करेंगे, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करेंगे, अपने यूथ को की स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो तभी जो है ना आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और आपके मुल्क में खुशहाली आएगी और आपके मुल्क का एक दुनिया भर में जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नाम होगा। जब आप सिर्फ 2.3% अपनी जीडीपी का तालीम पे खर्च करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी वही होगा जो आपको नजर आ रहा है। तो हम इवन साउथ एशिया में भी बहुत पीछे हैं। आप अंदाजा इससे लगाएं हमारी प्रायोरिटीज का कि आपकी पेशावर यूनिवर्सिटी में जो है ना पैसे देने के लिए प्रोफेसरों को पैसे नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। तो इसकी ये क्या चीज ये रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है तालीम, एजुकेशन। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी है इस मुल्क में हमने जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा डेवलप किया है ना, वो है मेरे ख्याल में रियल एस्टेट का सेक्टर, और उसमें आपने मलिक रियाज को प्रोड्यूस किया है। जिस दिन आपने तालीम पे इन्वेस्टमेंट की इस मुल्क में, उस दिन आपको यहाँ पे आइंस्टाइन भी मिलेगा पाकिस्तान में, आपको स्टीफन हॉकिंग भी पाकिस्तान में मिलेगा। जब आपने उस पे देखें, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ना यहाँ पे तालीमी इदारे हैं, ना वो हम उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना टीचर पे, ना उस्ताद पे, ना प्रोफेसर पे, ना यूनिवर्सिटी में, ना शागिर्द पे। इस वक्त 22 मिलियन बच्चे फखर आपके आउट ऑफ स्कूल हैं। ये 22 मिलियन बच्चे नहीं हैं, ये पूरी जनरेशन है। इनमें आपके साइंटिस्ट हैं, इनमें आपके बड़े फ्यूचर है जी, फ्यूचर, इनमें आपके उस्ताद हैं, इनमें टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं। वो आपने वेस्ट कर दिए। 60% आपकी आबादी यूथ की है, और ये यूथ को आप अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो ये यूथ अगले 10-15 सालों के बाद आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगा। अगर आप इसकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इसको तालीम देंगे, तो ये आपके लिए एसेट साबित होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे आप कहते हैं वो होगा। तो हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि आपने देखें, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हम कैसी न्यूक्लियर पावर हैं कि हम जो है ना दूसरे मुल्कों से इमदाद पे चलते हैं। ठीक, हम कैसी न्यूक्लियर पावर हैं कि हम कोरोना वैक्सीन खुद नहीं बना रहे और दूसरों की भीख का इंतजार है कि हमें कहीं से अतिये में कोरोना वैक्सीन मिल जाए। क्यों नहीं कोरोना वैक्सीन आप बना रहे? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च पे आप खर्च नहीं करते। ये उसकी वजह है कि तो ये हमारी रियासत को, हमारी जो अशराफिया है उसको सोचना चाहिए कि जब तक आप तालीम नहीं देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो हमारी जो नेशन है हम भीख ही मांगते रहेंगे। कभी भी जो एक गयूर कौमें हैं उनके साथ हम खड़े नहीं हो सकते। अच्छा सर जी, हमेशा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हमेशा हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि अपनी रियासत पर ही हम बात करते हैं। अगर रियासत ने हमारे लिए काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बनाई हुई हैं, मतलब अगर मैं इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पैसा इस पर इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी अच्छे इनकी फैकल्टीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसमें मोस्टली जब होता है ना कि रूरल एरिया से जब बच्चे आते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, टॉपर होते हैं, उनको बड़ा डिग्रेड किया जाता है, फेवरेटिज्म वाला सीन चल रहा होता है। जो कुछ जो थोड़े से मॉडर्न बच्चे होते हैं उनको फेवर ज़्यादा की जाती है, जो बेचारे बहुत ही सादा और इस तरह रूरल एरिया से आते हैं उनको डिग्रेड और डिवैल्यू किया जाता है, और फेवरेटिज्म वाली चीज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। इवन कि बच्चियाँ जो हैं उनको हैरेस भी किया जाता है, और मार्क्स जो है आपको पता है वो थोड़े थोड़े करके दिए जाते हैं। तो क्या इसमें भी हमारी गवर्नमेंट का हाथ है, हमारी फैकल्टी का हाथ नहीं है?
آپ خود بھی ایک ٹیچر، آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا اس جی چیز کا. جی 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 بالکل، آپ کا ویلڈ کوشچن ہے اور بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ریاست اس لیے پرائمری رسپانسبل ہے کیونکہ پریشے ٹیکس جو ہے نا میں اور آپ نہیں لیتے، ٹیکس ریاست دیتی ہے. جی ٹھیک ہے، اگر ریاست ٹیکس لیتی ہے تو پھر ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ ہمیں بنیادی جو فنڈامنٹل جو نیڈس ہیں وہ پوری کرے، جس میں تعلیم ایک اہم ضرورت ہے. جہاں تک آپ کی سوال کا بات ہے، بالکل بچوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، ہیرسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں. جو میں خود قائد اعظم کی ہوں تو وہاں سندھ سے جو بچے آتے تھے ان کو عجیب سا ٹریٹ کیا جاتا تھا، بلوچستان سے آتے تھے ان کو عجیب سا ٹریٹ کیا جاتا تھا. جو سوکال چھوٹے صوبے ہیں ان کے لوگوں کے بارے میں ہمارے بڑے اسٹیریوٹائپس ہیں، مس پرسیپشن سے کہ وہاں پہ کوئی لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. دیکھیں وہاں کمپیٹنس کی بات نہیں، اپرچونٹیز کی بات ہے کہ وہاں کے بچوں کو جو رورل جو انٹیریئر سندھ کا بچہ ہے، جو فاٹا کا بچہ ہے، جو بلوچستان کا بچہ ہے، وہ بچہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے بچے سے کوئی کم لائق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو وہ مواقع نہیں ملتے، وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی. جب وہ اپرچونٹیز ملتی ہیں تو وہ بچے آ کے یہاں پہ ایکسیل کرتے ہیں جو ہے ڈفرنٹ واکس آف لائف میں. تو بات یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ سب کو دیا ہے، لیکن جس کو اپرچونٹی ملتی ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، جس کو نہیں ملتی وہ پیچھے رہ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے پریچے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم نے بچوں کو لگایا ہوا ہے نمبر گیم کے پیچھے کہ نمبر لینے ہیں، مارکس لینے ہیں، 4 GPA لینا ہے. دیکھیں آپ کی جو مارک شیٹ ہوتی ہے وہ اٹ از ناٹ اے ریفلیکشن آف یور ٹیلنٹ، یور ایپٹیٹیوڈ، آپ کی کریٹیوٹی. ہم یہاں پہ تعلیمی اداروں میں تقلید سکھاتے ہیں، تنقید نہیں سکھاتے. ہم بچوں میں کریٹو اور اینالیٹیکل اسکلز ڈیولپ نہیں کرتے. جب تک کریٹو اور کرٹیکل اور اینالیٹیکل فیکلٹیز ہم ان پہ ڈیولپ نہیں کریں گے تو نئے آئیڈیاز، انوینشن اور انوویشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بالکل، تھینک یو ویری مچ. تعلیم حوالے سره موږ خبره کوو تاسو ګوره او د ټیکنیکل ایجوکیشن حوالے سره موږ خبره کوو موږ سره یو پیکیج هم اوس ته کله سات بعد بالکل پیکیج هم دا خصوص سر حنیف سے صرف یو کوېسچن د ماول پیکیج به هم چلو بیکاز ما ته پروډوسر صاحب وویل چې پیکیج هم دا سر جی تاسو څه وینا غواړو لکه زه وایم چې حکومت داسې اقدامات خاص کول پکار دي چې اټ لیست چې کوم د یونیورسټي نه چې فارغ سي ماشومان سټوډنټس چې کوم دي نو داسې چې اکیډمیز د جوړې کړي یا داسې ادارې سکولونه جوړ کړي چې هغو ته سکل ورکړي چې اټ لیست هغه خپل فیملی خو سپورټ کولی شي که نه. موسټلی ډېر ایجوکیټډ خلک ملګري دي بهر ریړۍ لګولي دي، ډېر ایجوکیټډ خلک برګرې جوړوي غریبان، ډېر ایجوکیټډ خلک ملګري چې هغه چای خرڅوي. نو زه دا وینا غواړم چې کاش که موږ حکومت په دې حوالې سره لږ سیریس سوچ وکړي او د ماشومانو مستقبل چې کوم د بربادولو نه بچ کړي. نو څه وینا غواړم سر؟ ګوره یو خو دا ذهن موږ ته بدلول پکار دي چې ماشوم که ډاکټر انجینیر جوړ نه شو نو دی بس غرق دی، ژوند ختم شو، دا ژوند ختم شو. دا زمونږ د ماشوم په ذهن کې مونږ دومره لوی نقصان کوو د خپل ماشوم د ذهن د خپل راتلونکي نسل، دا مونږ تصور نشو کولی. دا اصل کې مونږ په خپله د دې نه دا خبرې مونږ فیس کړي دي په خپله، او په دې کې زمونږ د مشرانو غلطي نشته ځکه هغه غریبانو ته پته نشته، د هغو ایکسپوژر نشته که نه، هغو ته پته نشته چې بهی په دنیا کې نور هم فیلډز موجود دي. کیریئر کاونسلینګ لکه یو ډېر عام څیز دی په نورو دنیا په ملکونو کې. زمونږ مشران یا زمونږ د ټولو هغه به سوچ چې که ډاکټر جوړ شو، انجینیر جوړ شو نو دا کامیابه ماشوم دی، که ډاکټر انجینیر جوړ نه شو نو دا هېڅ هم نه دی. دا ډېر اول خو دا سوچ بدلول پکار دي. څنګه بدلېږي؟ دا داسې بدلېږي چې لکه کم ریسپیکټ چې موږ ډاکټر انجینیر له په خپله سوسایټي کې ورکوو، دغه ریسپیکټ پکار دی چې موږ بیا دا نور چې کم فیلډز دي په دې کې چې کم خلک دي هغې خلکو له هم ورکوو چې زموږ سوسایټي وګورو چې ښه دا هم ریسپیکټفل جاب دی. هغه خپل کار کوي، دا خو په ټولو کې بهترین کار دا که هغه ستا ګن صفا کوي. وګوره سٹڈی سے میں خبر کری ہوا وہ ہم جب کہتے ہیں کچرے والا ہے، کچرے والے وہ صفائی والا ہے، کچرے والے تو ہم ہیں، کچرے والے ہم ہیں، کچرا ہم پھینکتے ہیں، وہ صفائی والا ہے بیسیکلی. بالکل نو خبر زیاده چې تاسو چې ګډر پاکي کنه وګوره د موږ د ډیر د غشتا د موږ اکثر خلک یې هغه چې د ګډري صفا کوي دا جوب دی یاره، بس ټیک داغه خپل جوب کوي. ځکه ما د بهر ملکونه وختي که فارن کنټریز موږ خبرو کو نو ځکه مخ وختي چې هغه ګټر والم ده کنه
دا خلک نه ورته ګوري چې دا ګټر وال دا دا هر ګټر وال- فیلډ ته هر شعبې ته ریسپیکټ ورکوي تاسو د او ګټر ورسره والا خبره سرجي کوئ پرې فخر خو په sorry زه دا خبره ډنمارک کې نه ټول نه زیات چې کم کېږي نو هغه د ګټر صفای والو ګران کار د دی. ټولو نه زیات ځکه چې ګران کار دی. ګټر ته غړیدنه او بیا دا ګن صفا Exactly. کاونه اټس کوایټ ډیفیکلټ لکه چور سمل وي چور تکلیف وي په کار چې موږ تکلیف محسوس کوو ته ریسپیکټ ورکو دا غیر او respect پیسې وکړو. هم ذاته ورکو بل سر دا خبر هم دا موږ حکومت خیر دا خاص اقدامات خو نه کوي پته نشته کله به اول خو خپل جیبونه ډکی بیا خبره کوي که تاسو سوچو کو سرجین بهر ملکونو کې چې کوم ماشومان تعلیم کمپلیټ سینو سه حکومت هغه ډاکومېنټس واخلي هغه جواب ذمہداری په حکومت باندې او ورسره سکالرشپ هم ورکوي چې چو پورې جاب نه لګي وګوره پرې د کې یو حیثیت قوم زمونږ هم یو مسله شته جی پر پاکستان د 22 کروڑ آبادی یو ملک دی ډېر ښه پوینټ تاسو ګوره د پاکستان آبادی چې کومه ده کنه دا بیسیکلی یو چیز دا موږ یوټیلایز کولی هم شو دا موږ فایده هم اخیستی شو خو دا مینج کول دا ډېر غټ ګران کار دی یو ایټم بم دی که دا مینج نه شو کنه د دې صحیح ډایرکشن په دا د دې ډایرکشن ټیک نه وي او د دې صحیح د وسایلو باندې مساوي تقسیم ونه شو دا یو ایټم بم دی ګوره ډېر خطرناکه خبره ده 22 کروڑ چې دی کنه 22 ملکونه وي جی بیسیکلی بالکل بالکل نو بالکل موږ ته خو اول په خپل آبادی باندې چې د کنټرول او ځکه د موږ وسایل چې دغه محدود دي ټیک شو زموږ مسایل لا محدود دي بالکل لہذا موږ ته په خپل وسایلو کې او په مسایلو کې بیلنس د سر لپاره کور په خپل کې به آبادی یو کس باندې ګټي او لس بخوري ګوره موږ بنیادی ذهن سازی کولو ضرورت دی بنیادی چې بھائی ګوره زموږ نیشنل نیریټیو نشته نشته چې موږ قوم ډایرکشن څه دی موږ کول څه غواړو موږ ځو چېرته موږ د یو غمې جفیر یو لوی او داسې غمې جفیر چې د هغې هېڅ د هغې هېڅ نه دی معلوم چې کول څه غواړي اول خو اویرنس هم نشته ډایرکشن هم نشته سر تاسو خبره کړې کوم بیکاز پروډوسر صاحب وایي چې پیکج لازمي ده موږ خبره د کوله ایجوکیشن حواله سره موږ خبره کوله سکیل حواله سره نه مزاده کراچۍ نه یو ریپورت را لګي دا ډیر زبردست غونډه یو تاسو لپاره زه هم چې تاسو ډیر ښه ورسره موټیویټ سو یو کس ته جمال صاحب نمیږي هغه تعلق چې کراچۍ نه ده او ماشاءالله هغه چې کوم دي اته لوریان دي او هغه خپل چې کوم د کار کوي الکترونکس وال نو هغه دوه چې کومې ماشومان د خپل پلار سره پراپر الکترونکس وال کار کوي او خپل پلار وال هات بټاو کوي نو راځي تاسو ته پیکج وګورو او بیا باغې نه پس راځو په دې باندې به خبرې کوو انسانی معاشره کې د نارینه لوی اهمیت دی او د معاشري بنیادی ذمہواری هم د نارینه په برخه کې راغلی خو د یوې مکملې معاشري دویم او مهم نوم زنانه دی چې د دې د وجود اهمیت د دې نه ښه په ډاګه کیږي چې معاشري نسل نو تعمیر د دې په برخه رسېدلې زنانه مور ده خور ده لور ښځه او که په بل نوم یې سرشته خو هر اړخ یې ژوندی حقیقت دی بیا په دې ټولو کردارونو کې لور د زنانه د ژوند ابتدا ده کوم چې د مور پلار تربیت مخ په وړاندې بوتلو لپاره سبب ګرځي کراچۍ قصبه ټاون کې دا د الکترونکس دکان د جمال دی د چا چې اته لونه دي خو جمال د دې معاشري لپاره لونو په اړه د حیرانۍ کردار لوبوي د جمال دواړه لونه د جمال نه د الکترونیک شیزونو جوړولو ټول کار زده کړی او اوس د جمال سره په دې دکان کې کاریګرانو غوندې کار کوي دې دواړو ماشومانو خپل تعلیمي سلسله هم روانه ساتلې خو د هغې سره سره د دکان په کارونو کې د خپل پلار لاس اخپې هم جوړې شوي شروع کوم ماته لږ لږ ګران و بیا بس بیا زه راتلم زما خویندې به پیله راتلې بیا هغو ته بیا ما کتو بیا به زه راتلم لږ راته کار مشکل و بیا چې لږ وخت زما وشو بیا راته اسان شو کار زه ماښام 9 بجې تک خپل پلار سره کار کوم او 9 بجې نه بیا موږ دکان بندو او ما لیټونه هم جوړول لازم دا سیول لیټونه دا لیټونه ما جوړول لازم او خپل خور سره هیلپ هم کوم کچری موږ د لور اصلاح په سم انداز وکړه نو دا لور لاس اخپې هم جوړیږي او دا د ستا د همت سبب هم ګرځي جمال وایي چې د دې دواړو جنکو نه چې کومې مشرانې لوڼې دي نو هغه مې هم کاریګري کړي چې دا کار د ځان په کار راولي او ځان په چا بوج جوړ نه کړي
زما اته جنکۍ دي او تقریبا 4 جنکۍ د دونه غټې دي په هغې کې د 2 ودونه شي دي نو هغه 4 واڼه چې کومې په کور دي په پرده دي هغه ټولې ټرین کړي دي ما په دې کار باندې الکترونکس فیلډ چې دی الکترونیک وایرنګ یا د سولر وایرنګ یا د الکترونکس اپلاینس د هغې چې دی مرمت کولی نو په هغې باندې هغه مکمل عبور ساتي. جمال په ابتدا کې د جنکو د کار په اړه سخت تنقید برداشت کړي خو د خپل د لوڼو تربیت په اړه خپلې فیصلې داسې ژوندۍ کړي چې اوس یې هر کس ستاینه کوي. جمال په یقیني توګه د هر پلار دپاره یو لارښود جوړ شوی چې هر پلار دې د خپل لوڼو په کردار خصوصي توجه ورکړي ځکه چې هم دغه ماشومه به سبا د یو مور په حیث د خپل د نسل د ښه تربیت ضامنه به وي. پروګرام سحر په خیر دپاره نعمت زاده خیبر نیوز کراچۍ. جی زبردست نعمت زاده تاسو ورلډ ریپورټ ډېر زبردست و ډېر مزیدار و. زه وایم چې فخر او سرجي څه خبره کوله تا په ریپورټ مې چې کتلی نو دو څه خاص پوینټس تاسو پاره بالکل هغې باندې مونږ راځو پریشې بالکل هغه مونږ کوو یو خو جي تاسو لکه دا وکتل چې دا ماشومان دي لکه یو دکان کې کم چې ریپیرینګ کوي د الکترونکس د سامان هغه کوي دا ما یو ریپورټ تاسو سره مې دا اوس ډسکس کوو چې یاره زمونږ یوت پاپولیشن دی 65% هغې کې 10% هم زمونږ ټیکنیکل طرف ته نه راځي او بیا پکې د زنانو چې کوم شیر دی خو د نش برابر دی لکه موږ څنګه ایکسپیکټ کوو چې یاره موږ به ښه شو لکه څنګه چې اوس دغه مهر خبره وکړه چې یاره مطلب موږ انټرپرینیورز نه پیدا کوو موږ څه داسې څه جوړو نه موږ لکه نورو خلکو ته ګورو لکه واړه واړه څیزونه چې چا هم لګولي لکه د 100 روپو یا د 100 روپو ورکوټ کاروبار هم لګولي نو څه ناڅه د هغې نه لکه انکه یو کاروبار کوي دغه تاسو کاروبار نه هم کنه ډېر داسې مواقع دي چې دی به ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته تللی شي او ډېر مخکې ترقي کولی شي لکه تاسو وګورئ د میټرک نه پاس یا د انټر نه پاس باقاعده د ټیکنیکل ایجوکیشن لپاره یو ډګري موجود دی او سرټیفیکیټ دی ووکیشنل ټریننګ شته نه ډي ای ورته وایي ډپلوما اسوسییټ انجینیرینګ که نه که څوک په دې خوشحالېږي چې ما ته د خامخا انجینیر وویلی شي دا هم انجینیرینګ دی که نه 3 کاله ډپلوما باقاعده سرکاري د هغې نه بعد ته ډایرکټ چې بیا مخې ته فرد ته ایجوکیشن اخیستل غواړي نو بیا هغې ته ویل کېږي بي ټیک بیچلر اف مطلب که نه ټیکنیکل ایجوکیشن دی هغه هم بیا په هغې کې دننه هم ایم ټیک هم کېږي په هغې کې دننه بیا ستا چې کوم د بي ای دا کوم چې د بیچلر اف انجینیرینګ هغه موږ چې ورته انجینیرینګ ډګري وایو د هغې سره باقاعده برابر شي مساوي ډګري راځي نو داسې دا چې کوم خلک که په د اف ایس سی نه بعد انجینیرینګ ته میډیکل ته نشي تللی هغه دی د اف ایس سی نه بعد یا د میټرک نه پس چې دی د ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته هم که لاړ شي ډېر مواقع دي ډېر ښه چې دی فیلډ موجود دی الکټریکل دی میکینیکل دی الکترونکس دی کمپیوټر دی نن سبا پکې پاور ټیکنالوژي ده ښه بیا آی ټي پکې جدا ده د سولر د پاره جی نن سبا ډېر زیات دغه سیویل انجینیرینګ تاسو دومره فیلډز خو دا ډېر ضروري دي خو پیرنټس او ارون خو دا پیرنټس چې کوم دي که نه دا بس وایي چې دغه کار به کوې لا به دا کوې او لا به دا کوې مطلب هغه ماشوم نه پرېږدي چې اوی سکوپ ته څه شي ولا دې شي سکوپ ته ښه دا وکړه لکه ماشوم نه پرېږدی که نه نو موسلی ته څه ده که ماشومان خودکشیان یو کې دی لفظ بیا څومره خطرناک خبره ده سایکولوجیکلی هغه دومره ډسټرب وي چې هغه خودکشي ځکه چې هغه مو پلار چې دی هغه مصیبت دا ده چې هغه پخپله هم په هغې شي په فیلډ بارې کې هغوی ته معلومات نه وي که نه ټوله مسله دا ده د معلوماتو فقدان دی مور پلار ته پته نشته چې د میډیکل یا د انجینیرینګ علاوه په دنیا کې نور هم دنیا فیلډز موجود دي بالکل صحیح پلیز فیلډ حوالې سره به خبره کوو که نه لکه فخر وختي خبره وکړه د انډیا خبره وکړه چې آی ټي حوالې سره هغو ډېر مخکې تللي دي هلته هغوی ته موقع هم ورکړی شي پاکستان کې یو خو دا ده چې یو فیلډ دی په هغه کې دا دغه نه دی معلوم چې څومره کسان هغو هر شپږ میاشتې بعد فارغوي مارکیټ کې ډیمانډ څومره دی درو فارغي سپلای څومره ده سپلای څومره ده هغه نه دی معلوم اوس که مختلف فیلډ ته راشي شي خو غټه مسله دا ده دلته هغوی ته مواقع نشته دی اوس زه جرنالیزم وکړم ما ته موقع نه دلته په فیلډ کې زما جرنالیزم خو لاړ بیا به زه څه کوم متبادل بل فیلډ ته به ځم نو زما هغه سبق هم مطلب ضایع شو او زما چې کوم شوق و هغه هم لاړو او بل فیلډ کې به زه کامیاب نه یم ځکه چې ما به سټډي دغه فیلډ نه کړي تحسین خبره به زه کټ کوم دا به سر نه زه پته کومه چې نن سبا سرجي هر جاب پاره سپیسیفیک کوالیفیکیشن دو مینشن کړي دي چې دې پر تاسو الیجیبل یو او که نه یو نو بس فارغ
دا څه غلطه نه ده اوس ګور د هغې وجوهات دي دا که نه اوس ډېره د سختي کړې ده په دې د کار هغې کې وجه دا ده سرکاري که جابس لکه څنګه چې موږ په آغاز کې وویل چې د پاکستان آبادي ډېره زیاته ده ټیک شوه که نه دا مینج کول ډېر ګران کار دی په دې کې څه ذمېداري د حکومت دی څه ذمېداري زموږ خپل هم دی ټیک شوه اوس لکه څنګه چې دلته کې یو ټرینډ جوړ دی چې د ایم بي اے یو ټرینډ و هر یو ماشوم لګیا و ایم بي اے کول هر مو پلار دا خیال و چې به ایم بي اے دی کوي بیا د انجینیرینګ هر سړی وایي دا زما زوی د انجینیر جوړ شي نو اوس خبره دا ده چې موږ به دا هم ګورو چې اسکوپ چې دی هغه د کم فیلډ زیات دی اوس ویکینسیز چې کوم دی هغه 10 دي او 10,000 کسانو ورته اپلای کړي دي او هغې 10,000 کسانو ټول هغه ایجوکیشن حاصل کړی دی نو اوس د دغې کمپنۍ دا مجبوري ده چې دی به کوالټي شی غواړي او دی به وایي چې دی به سپیسیفیک وي دی به یاره چې کم از کم د دې فیلډ ډیګري ورسره خامخا وي ځکه چې ستا مارکیټ کې چې دی هغه سپلای دومره زیات ده چې ډیمانډ کم شو نو خبر دا ده چې مونږ هم هغه یو طرف ته روان شو بیا روان یو او دا ټوله ذمېداري جوړېږي د حکومت دا چیک اینډ بیلنس او دا د خلکو دا ډایرکشن صحیح کول دا د حکومت کار دی سر جی که تاسو اجازه بریک والم خبرېک ته بریک ته فخر ول کوېسچن به مخلو ورسره تاسو پورې بل هم ډېر انټرسټینګ غونډی پیکیج موږ سره ده خو فلحال وخت شوی ده یو وړې شان د میوه چېرته بل پل نه مزې موږ سره اوسئ ویلکم بیک پروګرام کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی اول خو تاسو ځوان دا ډیسایډ اول خو تاسو ځوان دا ډیسایډ کړئ دا ویلکم بیک بیا په خیر راغلی یا بیرته هرکلی دا به څوک وایي دا شوقین سره دا موږ دواړه وایو دا موږ چې دا دواړه وایو ځکه دې کې داسې نشته لکه خپلو کې وي ناست یو که نه خبرې خپلو کې ناست یو نو لکه هغه موږ وایو خپلو کې ناست یو خو داسې نه چې خپلو کې وپه چې ته یو بل ته لاس وانهچوې په دې خبره باندې داسې نه هغه اصل کې موږ چې پیکیج ټایم موږ سره کم دی ټایم موږ سره کم دی نو رضا صاحب وایي چې پیکیج هم اناونس کې او بیا سلک ډسکشن دی پرون هغه به هم کوو کلوزینګ موږ کوو نو اول زه زیمل خان لاهور نه یو پیکیج رالیږلی دی आ रहे थे और ज़्यादा बट कोरोना की वजह से जो स्कूल और ऑर्फनेज भी है वहाँ पे 7 ऑर्फन किड्स रहते हैं वो भी फ़िलहाल जो है बंद है। मास्क में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनमें सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको बताया कि इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और जो कोरोना है वो बेसिकली क्या है और नहीं पहनेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कोरोना लॉकडाउन लवजे द गरीब कोरोना जरगाव माशुमान स्कूलों बंदिश लवजे स्कूलों प्रिखोस्तों बंदी मजबूर शवी 4 बच्चे पढ़ रहे थे वो फीस नहीं दे सकती फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल आ अफाकी मार्केट में मैं गई हूँ 3-4 दफ़ा मेरे बच्चे नहीं उन्होंने दाखिल करवाए।
मैं लोगों के घरों में मालिश कर आती हाँ, करते आते बच्चों को खाना दे देती हाँ। हम पीछे झुग्गियों में रहते हैं। मेरा अबू ड्राइवरी करता है और स्कूल जाने को दिल करता है। वो स्कूल बंद है और मेरे जाने को दिल करता है और ये बाजी स्कूल जाने को तो बनाएगी तो मैं जाऊंगी। अलीना अजहर तकाल 2019 की समाजी खिदमत पर एतराफ़ के लेडी डियाना एवॉर्ड हम वर्कले शवे कि यूं ख्वाता कोरोना लवजी द मुल्क मईशत कारोबार रोजगार और द जुन नूर मामूलात गड़बड़ शवी हम हलता लखाओ माशुमान तालीम सिलसिला हम मुतासर शवी और दियो स्कूलों ता वापस तक पजे कोरोना की नास्ती। अलीना अजहर पशान समाजी कारकुन दियोता तालीम सरा सेहत पर मामला आगाही हम वर्कवी कुम चिदिस्ताइन वड़ खबर दा वले पकार दा चे हुकूमत दी स्कूलों मुकम्मल तललो पजे SOPs और एहतियाती तदाबीर पर जरिया चलावलो हिदायत जारी करी। प्रोग्राम सहार पर खैर लपारा जमल खान, खैबर न्यूज़, लाहौर। जी तासो पैकेज उकत और पैकेज नमक के मंगा खबर है तरीको तालीम वाले सरा ब्रेक पर दौरान के लगे पैकेज पर दौरान के सपके लाइट और मूड के दखंदा खबर हैं पके उस ख्वानिब से न तपस ख्वानिब से दा से लगे बला से जॉब दी चगा मंगा और तलका दा से पसपक नजर और तो गुल लगे बड़ी कारी को जम चेहरा फखर यूसुफ जई प्लम्बर दे या मतलब इलेक्ट्रिशियन दे हालांकि डर खो जॉब न दी प्लम्बर तो खूब बदा मामा नमस्कार प्लम्बर ना प्लम्बर यार योडर खब जवाब दे खब जवाब दे जम च माल सदा टेक्निकल रातले मतलब जब आगे एंजॉय प्लम्बर तो दास सूट वरवा चलो ما ته خبره وګوره که پلمبران نه وي بالکل او ستاسو د کور د فواره خراب شي بلا سيزونه دي څنګه بلام به اسم نشي کېدی کچن د کچن هغه ټایپ خراب شي تاسو به د کچن لوخي بالکل صحیح خبره څومره پریشانی وي چې یو د کور یو نلکه خراب شي پورا کور ډیسټرب وي ایگزیکټلی بالکل که یو بلب خراب شي د کمرې هغه الکتریشن او موږ بیا پته نه لري چې چاته وي د قزور ته ګورو کله بانس یو بوډا کې نو بیا وسکه څومره پریشانی وي دا تمام هغه خلک دي د کم چیز موږ په لایف کې موږ په ژوند کې ډېر اهم کردار دی خو لکه زمونږ دا پرسپشن ډېر عجیبه غونته دی کنه چې موږ وایو یاره دا فلانه لکه چې چېرته همدارا چې موږ کوشش دا کوو موږ خپل لکه سی وي غشتي یاره روان یو سره فلانې ځای کې فونو کوي راغلی کاغه بهشکه د هغې نه به د کم پیسو ادار سي خو موږ هغې دپاره ځو خو د دې دپاره هغې د موږ اصل کې ذهن داسې جوړ شوی دی که نه موږ سوسایټي اول دا ذهن بدلول پکار دی ټیک شو په دغه سوسایټي کې موږ ته اول د دغه خلکو ریسپیکټ چې کوم دی که نه احترام عزت هغه په ځای کول پکار دی ځکه چې کوم سوسایټي کې چې دی خلکو له عزت ورکوي هلته کې چې دی دغه خلک ترقي هم کوي ګوره زموږ سوسایټي کې یو ډېره لوی المیه ده موږ څه وایو ویل چې دا انګر دی یہ جو ترکان دے دا ترکان دے دا اگر خلق دی کم چیز تا پا سوسائٹی کی اگر ترقی ورکے خلقو لا دا خلق دی سوسائٹی نا مائنس کا اصل کار دی کئی اصل کار کردار دو دے دا اگر سڑی دے کم چکٹ تا ڈڑا والی برید کنڈا یو بالغ تناسی ٹک کار بنا کہ دا عزت دار دے اللہ کا بیکار نہ دے کار نہ کئی دا انگر کار کئی دا ترکان کار کئی دا موچی کار کئی دا غریبان خلق کار کئی دا دی خلقو عزت مزارے کا تاسو گورو مزارے پورا پورا غا چکم مالک یا خو بیکار ناستا پورا پورا ورس پټو کی کار کوي مغربي ملکونو کې په مغربي ملکونو کې انګر چې کومو دا هغه ترقي وکړه هغه تک انډسټریالایزیشن شروع شو صنعتي انقلاب چې کوم راغلی دی کنه صنعتي انقلاب اته خلکو د وجه راغلی دی مونږ دا خلکو ریسپیکټ ورنکو نو مونږ څومره پسې منځ شاته لاړو کنه نو خبره دا ده چې مونږ کم خلک په سوسایټي کې د کار کولو جوګري او کار کوي دا خلکو د ریسپیکټ ورکول پکار چې ورکو دا غینه باب ترقی کو که ترقی نه کو بیا او دا ذهن بدلول پکار دي لکه پریش چې وسوي فخر سم په لمخ ایگزیکټلی زه دې پوینټ له یقین وکړم چې دې پوینټ راتلم دا زمونږ سوټډ بوټډ داسې کپڑے چوي نه زمونږ دا پرسپشن جوړ شوی دی او چې فرق ونی خو چلو شي خو نه کوي خبره ده لکه زه صحیح خبره لکه دا ذهن بدلول پکار دي لکه پریش وسوي دا پلمبر زه تاسو ته بل خبره کوم ما په دې سیس باندې لکه کار کړی دی ما کوشش کوم اول نو ما بجلی کې ګوتې موتې والے خو لګا بیا کرنټ راکا چې ما بیا پرې خو دغه ګوتې نه وروړم دا سی بالکل نه یقین تاسو کې کنه لکه بیا ما دا لګه چې کوم دا ټیب وړو کې خراب چې ما په دې کوشش کوم ما سره اوسم پوره لکه ټول شته دا غرا سره موجود دی پایپ رینچ را سره موجود دی پریش سره کې چې ما خبر ټیک کړی پایپ رینچ را سره موجود دی لکه زما په ګاډي کې چې دا ورکوټه کوي خو مطلب زما مایند هغه څه ټیکنیکل نه دی لکه کني زما شوق شته چې سره تاسو مازه کې راستي بای د وی کړي ها پروګرام چې کوم دا سرجی ډیر زیات خوند وګړي تاسو سره تاسو راتلګ
لک ډیره زیاته مننه دا پروګرام تاسو دا ظاهري خبر تاسو شان دا پروګرام تاسو هم ډیره مننه تاسو خوشاله اوسئ دا خبر زه الحمدلله خو خوشاله یم او د پلمبر کې را کار مې زده کړی نو ښه خبره ده لکه ډېر ښه کار دی تھینک یو سو مچ ونس اگین تاسو هم ډېر ښایسته زبردست غوندې نیوز موږ ته راکړه او موږ پوره ټیم تحسین نه تاسو کمه مکور کړی پریش خبرې خو مرته وکړه خو تحسین هم کمه مکور کړی دا هغه خفه دی زموږ نه خیر په یو بل نیکسټ پروګرام کې به خفه بالکل ټایم نشته ګوره چې MCR چې څومره هم موږ پوره ټیم چې کوم کسان دي هغه هم ډېر زیاته مننه بیکاز تاسو پر موږ د وخت سمون سهار سره وختي پاسو او دا پروګرام تاسو لپاره ډېر ښایسته کوم کوشش کوو تاسو ته انفارمیشن بلا خلک په دې کې انوالو دي زموږ کیمرو په شا او درېدلي خلک زموږ په MCR کې خلک زموږ په سټلایټ چې کوم انجینیرز ناست دي هغه ټول د هغوی ټول او بیا مخې ته موږ لا څلور کسان انیب صاحب زه پریش خان اینډ تحسین دا تاسو موږ وینئ خو دې په شا چې کوم خلک دي نو دا د هغوی کاوش ته پوره ټیم د خیرني هو تھینک یو سو مچ ونس اگین انشاءالله نیکسٹ منډے ته به تاسو سره ټیوزډے ته به تاسو سره بیا ملاقات کیږي منډے ټیوزډے ته به زه فخر تاسو سره ملاقات وکړو نو ما ته تحسین ته موږ پوره ټیم ته سرجی ته فخر ته ټول ته راکړی انشاءالله بیا ملاقات کیږي الله حافظ پاکستان زندہ باد الله پامان